अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, په دې چینل باندې به تاسو ته ان شاء الله فزکس او میثس هر یو ټاپک په آسان پښتو ایکسپلینیشن کې ملاويږي. نن چې زمون کوم ټاپک دی نو هغه دی ویټ اینڈ ماس. ویټ اینڈ ماس. نو ویټ او ماس مونږه په عامه معاشره کې په یو معنی باندې اخلو. مطلب په روزمره زندگی کې مونږه ماس او ویټ په یو معنی باندې اخلو، خو په فزکس کې په ماس او په ویټ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. ویټ اصل کې زمون سره فورس دی او ماس زمون سره په جسم کې چې د مادې کم مقداري د کوانټیټي اف میټر ان ا باډي اس کالډ ماس. نو ویټ زمون سره کم فورس دی. د فورس زمون سره په یونیورس کې ډیر شي فورسز دي. اکچولی په یونیورس کې څلور قسم فورس دي: سټرانګ فورس، ویک فورس، الکترومغنیټک فورس او گریویټیشنل فورس. نو دا ویټ زموږ سره چې دی نو دا کم فورس دی، دا گریویټیشنل فورس دی. گریویټیشنل فورس دا دی که تاسو یو ابجیکټ د ځمکې د سرفیس نه بره پرېږدوئ او دا ځمکې ته واپس په خپله راځي، نو ولې یو ابجیکټ ځمکې ته په خپله راځي؟ خو دا په دې ځمکه کې یو فورس دی او دغې فورس ته مونږ څه وایو؟ گریویټیشنل فورس ورته وایو. So weight is a force with the help of this the body is attracted by the earth towards its center. دا هغه فورس دی چې ځمکه پې هر یو څیز خپل سنټر ته څه کیږي؟ راکاږي، کیچ کوي. یاد ساتئ ګریویټیشنل فورس چې دی که نه دا زموږ سره صرف اټریکټیو فورس دی. ګریویټیشنل فورس څه دی؟ صرف اټریکټیو فورس دی، ریپلسیو فورس نه دی. لکه مونږ څنګه کولمبک فورس وایو، نو کولمبک فورس زموږ سره هم اټریکټیو وي او هم ریپلسیو وي، خو ګریویټیشنل فورس دا زموږ سره صرف او صرف اټریکټیو فورس دی. بل مونږ ماس څه ته وایو؟ ماس the quantity of matter in a body is called mass. په یو جسم کې چې د مادي څومره مقداري نو دې ته مونږ څه وایو؟ ماس ورته وایو. نو ما تاسو ته په اوله کې ووې چې په روزمره زندګۍ کې مونږ په ماس او په ویټ کې ډیفرنس نه کوو، خو اکچولی دیر از ا هیوج ډیفرنس بټوین ماس اینډ ویټ. په ماس او په ویټ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. ویټ زموږ سره فورس دی او ماس زموږ سره د کوانټیټي اف میټر دی. یاد ساتئ ماس زموږ سره چې دی نو دا د جسم پیدایشي پراپرټي ده، انهیریټنس پراپرټي اف میټر. ماس از انهیریټنس پراپرټي اف میټر. ماس د جسم پیدایشي پراپرټي ده. سو وٹ از the difference between mass and weight? Difference between mass and weight. Weight and mass. Weight and mass. Now weight, from the definition, weight is a force. What type force? Weight is a gravitational force. With the help of this the earth attract everybody, we can also say everything towards its center. دا ویټ زموږ سره کم ابجیکټ دی، دا ویټ زموږ سره کم فورس دی، دا هغه فورس دی چې ځمکه پې هر یو څیز خپل سنټر ته څه کیږي؟ راکاږي.
اوس ماس زموږ سره فرام د ډیفینیشن mass is the quantity of matter in a body is called mass. په یو جسم کې چې د مادي څومره مقداري نو هغې ته مونږ څه وایو؟ ماس ورته وایو. بل نمبر ډیفرنس په دویم نمبر ډیفرنس پکې دا دی چې ویټ we represent by W. weight مونږ په څه باندې لګل؟ we can also write F is equal to W, W is equal to mg, where weight is a force, m is a mass of a body, and g is gravitational acceleration. Mass we represent by m. third number difference say che weight is a vector quantity. Mass is scalar quantity. Mass is a scalar quantity. So what is vector and what is scalar? So physics کې دلته زموږ سره physics کې دوه قسمه quantities دي. یو هغه دي چې هغې ته د ډایرکشن ضرورت وي، نو چې په physics کې کم quantities ته د ډایرکشن ضرورت وي نو هغې ته موږ vector quantity وایو. For example of vector quantity: force is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. نو دې قسم کوانټیټي څه بیا مونږ څه وایو؟ ویکټر کوانټیټیز ورته وایو چې په کم کې د ډایرکشن ضرورت وي نو هغې ته مونږ اکچولي فزیکل ټول کوانټیټیز چې دي نو دا په دوو څیزونو باندې څه کیږي؟ ایکسپلین کیږي، په میګنیچیوډ او په یونټ باندې. خو بعضې داسې فزیکل کوانټیټیز دي چې هغه په دوو څیزونو نه بلکې په دریو څیزونو باندې ایکسپلین کیږي نو هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ ویکټر کوانټیټیز چې ا ډایرکشنل کوانټیټي از کالډ ویکټر کوانټیټي. Scalar quantity example of scalar quantity. Example of scalar quantity. نو scalar quantity مونږ کوم quantity څه وایو چې په هغې کې د ډایرکشن ضرورت نه وي. For example, mass is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Power is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity, etc. نو دا ماس چې دی نو دا زموږ سره په دې کیټیګریز کې راځي د سکیلر کوانټیټیز، او دا ویټ چې دی نو دا زموږ سره د ویکټر کوانټیټیز. سو دیئرفور ویټ از ا ویکټر اینڈ mass is a scalar quantity. 4 number difference. The unit I think I done the weight depends on height, but the mass does not depend on height. We can also say the weight is variable, but the mass is constant. So
You know why mass is constant? Mass is constant and weight is variable. So what is the formula of weight? W is equal to mg. W is equal to mg. So m is constant. So weight directly proportional to g. When the value of g increase, so weight will be increase. When the value of g decrease, so weight will be decrease. ګوره که جی زموږ سره سیوا کیږي نو ویټ به زموږ سره څه کیږي؟ سیوا کیږي. که جی زموږ سره کمیږي نو ویټ به زموږ سره څه کیږي؟ کمیږي. نو که تاسو د ارت په سرفیس باندې د جی ویلیو واخلئ نو دا جی ویلیو زموږ سره برابر ده 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر آر 32 فیټ پر سیکنډ سکویر. که د ارت په سرفیس باندې واخلئ نو د جی ویلیو زموږ سره 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ده او د یا 32 فیټ پر سیکنډ سکویر ده. خو که دا ویلیو تاسو په څه باندې واخلئ؟ د سرفیس اف مون، نو دا ویلیو زموږ سره برابر ده جی از ایکول ټو 1.67 میټر پر سیکنډ سکویر. نو د ارت په سرفیس باندې د جی ویلیو سیوا ده او د مون په سرفیس باندې د جی ویلیو کمه ده. نو اصل کې مونږ ویټ مونږ وایو چې دا زموږ سره ګریویټیشنل فورس دی. نو ګریویټیشنل فورس به زموږ سره په ارت په سرفیس باندې ډیر زیاتی as compared to the surface of moon. د مون په سرفیس باندې به زموږ سره د جی ویلیو سی دا به ډیره زیاته کمی، ویټ به زموږ سره الته کمی. د پس ارت راوند اباوت ارت دا ویټ به زموږ سره د مون په نسبت باندې سیوای. بل نمبر ډیفرنس پکې دا دی فار میجرمنٹ. We use for measurement we use spring balance. Spring balance weight چې کله مونږه مجر کوو نو د دې لپاره مونږه یو انسټرومنټ استعمالو، هغه ته مونږ وایو spring balance. اوس چې کله مونږه ماس مجر کوو نو د هغې لپاره بیا مونږه ordinary balance استعمالو. ordinary balance مین دا مونږ چې کوم روزمره تول کوو نو دغې ته مونږه ordinary balance وایو. نو دا مونږ سره ویټ او د ماس ډیفرنس و. ویټ زموږ سره یو فورس دی، کم فورس دی، په کم فورس باندې چې ځمکه هر یو څیز خپل سنټر ته راکاږي. اصل کې ویټ زموږ سره ګریویټیشنل فورس دی او ګریویټیشنل فورس زموږ سره چې دی دا اونلی اټریکټیو فورس دی، ریپلسیو فورس تا نه دی، دا اونلی اټریکټیو فورس دی. ماس زموږ سره چې په جسم کې د مادې کم مقدار دی نو هغې ته مونږ وایو. او که تاسو ورته بل نوم وایي نو ماس زموږ سره بل یو، دا ماس زموږ سره پیدایشي پراپرټي ده د آبجیکټ. د ماس زموږ سره پیدایشي آبجیکټ ده، د پیدایشي پراپرټي ده د یو آبجیکټ. سو په دې کې ډیفرنس دا دی چې ویټ زموږ سره فورس دی او ماس زموږ سره سکیلر دی. ویټ زموږ سره کانسټنټ نه دی او ماس زموږ سره کانسټنټ دی. ویټ په هایټ باندې ډیفینډ کوي او ماس په هایټ باندې ډیفینډ نه کوي. سو آی تھنک it's enough for today. Do study. Wish you best of luck.